دې کې زمان څه مطلب نشته. ډایلاسیس ته تاله د شپې 8 بجې لګېدلې ده، بالکل لګېدلې ده. یونټ بنده ده، بالکل بنده ده. نو په ټوله پښتونخوا کې چېرته د شپې ډایلاسیس یعنې د ګردو واشنګ نه کېږي. بل چې د کومه دغه ته دا خبره کې نو وزیر صاحب د هغې خو نه ډاکټر شته نه ټیکنیشن شته. لومبې وله دغه د کوم ځای چې ته تاله ماتې او ته دا بانه جوړې نو د هغې دپاره د ډاکټر غم وکړه، د هغې دپاره د ټیکنیشن غم وکړه، هغې کې 2 مشینان خراب دي د هغې غم وکړه، او ورسره چې کوم دی نو لاړ شه او دغه هسپتال کې ډاکټرانو له وارننګ ورکړه او MS په موقع باندې موجود نه وي، معطل یې که برخاست یې که هر څه یې که. نو په موقع د MS هم موجود دی، تا سره دې ګرځي ما او ته راځي او ته دا بل چا په ایما دپاره دا کار کې. نو دا خبرې پټې نه پاتې کېږي. دا 400 هسپتال همیشه متنازع پاتې شوي دي. د تیر 2 MS-انو په وخت کې به کې هېڅ قسمه داسې کارونه نه دي شوي. زمونږ د هېڅ چا سره همدردي نشته، د هغه MS سره مې همدردي ده کوم MS چې 400 د ولس خیال ساتي. 2 کاونټرې به پکې وي، 1 کاونټر به پکې ولاول، بیا 2 شوې. د 88 نه واله او تر دې وخته پورې 88 کې د هسپتال شوي، تر دې تاسو به کتل چې په قطارونو کې به خلک ولاړو. اوس ورشه 10 بجې ورشه تاسو قطار سیکې، 11 ورشه تاسو قطار سیکې، 12 ورشه تاسو قطار سیکې. د یوې نه 1 کاونټر نه هغه 8 کاونټره کړل. ته 8 کسه ناستې تاله پرچې درکوي، کمپیوټرایز درکوي، ډیجیټل درکوي، او ته کال پس هم تا د څوک وایي چې زه په دې تاریخ باندې په دې هسپتال کې زیر علاج وم، نو هغوی ریکارډ راکړه. نو ریکارډ نشته، نو لاړ به شي هسپتال کې به نوم ورکړي، شهادي کارډ نمبر به ورکړي، تاله به هغه ریکارډ د 400 په هسپتال کې درکړي. هر څه ډیجیټل شو. د پارک سیسټم پکې وشو، د سوري دپاره پکې ځای وشو، د ماشومانو د بیډ دپاره واړو پکې 14 بیډ به پکې وو، هغې 40 کړل او ماشومان له پکې ښکلي ښکلي کارټونان جوړ کړل چې واټ کې ماشوم داخلي کارټونان ته ګوري نو قلارېدو ته حاجت نه وي او خوشحاله وي. نور ډېر داسې یو شمېر کارونه یې پکې وکړل، یو شمېر کارونه یې پکې وکړل. ښایي 1 میګا دا سولر سیسټم نه دی، 1 میګا چې دا به 1000 KV بجلی پیدا کوي او دا بجلی به بیا بار په بازار خرڅوي، په دکاندارانو به خرڅوي. دومره لوی پراجیکټ دا تر اوسه ولې بل چا نه وروړو. MRI را روانه وه، CT سکین را روانه، ایکو را روانه وه. دا د MS خپل تعلقات دی په NGO-ګانو کې ډېر غټ افسر پاتې شو، د 19 ګریډ افسر دی ډاکټر محمد شعیب صاحب. خو د دې نه مخکې دی په لاچي هسپتال کې MS پاتې شوی دی، هغه یو ریکارډي هسپتال جوړ کړی دی. بیا چې بل ځای کې یو ډېر بهترین ایډمنسټریشن ټرانسفر کېږي، موږ یې ټرانسفر خلاف نو چې ته هم دې واپس راوله. بس خو تا ډېر په بېعزتۍ باندې معطل دی که په څه باندې ډایلاسیس مشین ته یاره مړه ده. تا ته زه د 21 په سلام کوم په دې روجه په خولې باندې. ته به الله له جواب ورکې. قام د له مشري درکړې ده، قام خو د له مشري نه درکړې چې په د ولې چې په دې پښتونخوا کې پته نه لګي چې ګټلې چا ده او بیللې چا ده. صرف د پیسو په زور باندې خلک دغې سملو ته رسېدلي دي، د ګټې او د بیلات پته لګي نه چې چا ګټلې ده. خو چې د قام فکر د سره وي نو تا به 400 ته راغلی وي، لاول به یې تپوس کړو، په هسپتال کې به یې ډاکټر نه تپوس کړو، د سټاف نه به یې تپوس کړو. واحد دا MS دی چې ټول سټاف په یو اړخ ولاړ دی. اکثره چې داسې واقعه راشي نو پکې پارټۍ جوړې شي، څوک وایي ټرانسفر د شي او څوک وایي نه ټرانسفر کېږي. نو دا واحد MS و چې ټول هسپتال ډاکټران هغه ورسره په یو دغه ولاړ دي. خو زه انتظامیې ته وایم چې متنازع MS مه راولئ، متنازع MS مه راولئ. او یار خیران په دې ما چې یو کس یو ما په دې رادیو کې څوک نه خوښوي نو زه به زت رانیسم. سوال نه پیدا کېږي چې زت رانیسم، بس چې څوک مې نه خوښوي په هغه ورځ به مې دا رادیو پرېږي. زما خبرې څوک نه خوښوي یا زما نه دلته کې سټاپ یا عمله پریشانه وي، سوال نه پیدا کېږي چې زه خلکو له پریشاني ورکم. نو چې تا نه یو هسپتال کې څوک نه خوشحاله، ته بیا هم راځي او بیا هم راځي. د 400 هسپتال ته کم MS چې راځي د پیسو په زور راځي او دا MPګان د 400 چې کم دي دا د دې قام د عزت راولي، زمونږ د عزت راولي. نو د عزت پرېږدی، د الله د قهر نه ویرېږئ. ما شروع کې ووی چې د ګرمه کې نه یو کس نه په چتي شی کې 2 خپې کټ شوي. پرون په یو کور باندې یو تندر را پرېوته، 15 کسه 15 جنازې ته بېګه ووتې. د انسان دغه ساحتونه دي، داسې کارونه وکړئ چې خلک هم صفتونه کوي. داسې کارونه مه کوئ چې
په مخامخ درته وایي چې دې وخت کې تاسو 400 اسپتال سره قام سره زیاتې کوي، موجوده د 400 امپیګانو ایمنګانو زیاتې کوي. خو دا خبرې زه د شعوري خلکو لپاره کوم، د شور والا خلکو دپاره نه کوم چې هغوی وایي 400 کې هر څه ټیک ټاک دي. دا خلکو دپاره نه کوم چې هغوی وایي ام پی ایم غم خادي کوي په دې ووټ ورکوو، د هغوی دپاره نه کوم. هغوی وایي چېرې موږ ووټ نه دی ورکړی، د هغوی دپاره هم نه کوم. هغه خلک چې هغوی د 400 ترقي غواړي، اجتماعي ترقي غواړي، څنګه چې دا 10 روپۍ دې وخت کې د هر ام پی ای په حجره کې دي، ورځئ د هر چا حق دی، اوس یې چاله ورکوي چاله نه ورکوي، دا د هغوی خوښه ده، اختیار د هغوی دی، د هغوی اختیار دی. ځکه خو ورته موږ وایو که نه چې د ایلب خان شیرپول هم یو موقع ورکوي، خو بس په دغه ورځ 500 روپو ته نه وی شوي، وی جنټي ورله کوو او په هغې جنټیو باندې چې کوم دی ټول کور او د ټول کور وټ هم خرڅ کړو. ښه مو کړل، خوشحاله یې. خو اوس دا وایو چې تاسو ته دا 10 روپۍ میلاو شي، ځکه چې ستاسو وخت دی. ګران اورېدونکو، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې روژه ماتي وخت دی، پروګرام کې اخلو اجازت دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. حق ووایې د حق ملګرتیاو کې. 400 دې وخت کې د ایسمارو په لپیټ کې ده، ډېر خلک په ایس کې ککړ دي، سکي ډېر زیات پولیس والا د دغه ایس پروشو سره میلو دي، او چې کم پولیس والا ور سره میلو نه وي نه په اتاڼه کې ډیوټي نه کوي. دا زموږ د 400 خال دی. خبره کوم جارنه کوم روجه په خولې کوم، او ډېر ایس پروش د حکومتي پارټۍ خلک دي، د هغوی سپورټ ورته حاصل دی. جارن باندې ویم په جارې ویم، چا د یارې نه ویم، شعر مې درته وي. داسې د نورو سیاسي پارټو ورته خو هم تعاون ترلاسه دی، او بېګاله چوده کېږي کمبل په ځان راواچوي. نو خیر لږ سوچ کې د ایس نشه وی دا مونږ کله وپېژانده، او د ایس نشه زمونږ د ذلت او د صوبې ته کله نه راغله. لږ په دې سوچ کې مړه د الله دپاره، الله حاضر ناظر کې روژه ده، د عبادتونو د لوټلو میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، د زکاتونو میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده، د نفلونو میاشت ده، د تلاوتونو میاشت ده. او په خپل یې مخورئ، په خپل چم ګاوڼ کې په ګاوڼ کې یې مخورئ، په یتیم یې مخورئ، په کونډې رونډې یې مخورئ، خلکو له ورکړئ. الله سره تجارت وکړئ. چې الله سره تجارت کوي نو تجارت کې خو ګټه ده، غوره یاد ساته، تجارت کې تاوان نشته، تجارت الله پاک بیا ته ډېری. نو په خپل چم ګاوڼ کې د غریبانو خیال وساتئ. دې کې کینه بغض حسد نه، دا بالکل ختمه کې. دې کې طرفګني ختمه کې. دې کې ډایرکټ الله سره رابطې وساتئ، ځکه چې دا روژه یو واحد داسې عمل دی چې دې کې د الله سره تعلق دی. ته باتروم ته تللی شي، اوبه څښلی شي، ته ځان له ځای کې تللی شي، خوراک کولی شي، خو نه ستا سوچ څه وي چې بر الله مینی. ته چې کله حلقې اوبه اچې نو ته سوچ کې چې تالونه مې د اوبه لاندې لاړې نه شي، روژه مې ماته نه شي. ته د اذان ته ګورې چې په دې اذان به زه روژه ماتوم، په دې اذان به زه روژه نیسم، هغه ټیم کې به زه نیت ویم، دې وخت کې به زه د ماتولو وخت کې نیت ویم. دا تا سره دا احساس وي. دا د صبر میاشت ده، صبر پکې وکړې. جنګ جګړې روژې ته ګناه مه اچوئ. په نورو وختونو کې صبر کولی شي، په روژه کې صبر نه شي کولی. او په ښځو باندې تشدد مه کوئ. مالګه پکې کمه ده، دا پکې کم دي، د هغوی هم روژه ده. د ښځو خیال وساتئ، ولې د هغوی په دې روژه کې دا ټول اخلي پخلي وي. تاسو خوراکونه کوئ، موږ تاسو خوراکونه کوو، هغوی یې موږ له روړي او ناستونو. دې خیال وساتئ. نو دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین لیکمه. ټولو خویندو میندو ته ویم چې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. روژې خو اسانې دي، خو د روژې پرشر، د دې پاسداري، د دې خیال ساتل دا ډېر ګران دی. نو د روژې یو خپل درونوالی دی. نو روژې ته کله هم اسانه نه شي ویلی. هغه شانتې خیال یې وساتئ او هغه شانتې عبادتونه به کوئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.